هیڅ پته موږ ته نشته زمرونو. زه به سبا ژوندی یم که نه به یم ژوندی، آینده کال کې به زه ژوندی یم که نه به یم ژوندی، بلکې دومره ماته پته نشته زه به دې مسجد ته وځم او که ونه به وځم، دا هېڅ معلومات چاته نشته دی. هر سړی په دې باندې ګویا دی چې ماته دا معلومات نشته چې زه به ژوندی یم که زه به مرم. لہذا زمرونو ولې بیدار نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو نننۍ ویډیو ډیره زیاته اهمه سبق آموز او ډیره لازمي ویډیو ده. دا ویډیو به پوره ګوره او د خپلو ملګرو سره به ډیره زیاته مخکې شیر کوئ، ځکه چې دا خاص کر د هغه خلکو دپاره ویډیو ده چاله چې الله مال حال ورکړی دی او هغې په هغې باندې غرور کوي، تکبر کوي او مرګ ته هیر شوي دی او اصل زندگی چې کومه ده نو د هغه د آخرت زندگی ده، لیکن هغه زموږ نه بلکل هیره شوې ده. موږ د دنیا په دې څیزونو کې، د دنیا په دې ګاډو کې، د دنیا په دې مال حال کې دومره ورننوتي یو چې زموږ نه د آخرت زندگی هیره شوې ده، زموږ نه مرګ هیر شوی دی، زموږ نه قبر هیر شوی دی، زموږ نه آخرت هیر شوی دی. نو د مولانا صاحب چې کوم بیان کړی دی یقینا چې ډېر قیمتي بیان دی. که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مخکې شیر کې، پیج در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې. دا ویډیو پوره وګوره، په کمنټس کې به ضرور خپله رایه راکوئ. دا ویډیو پوره وګورئ. ولې بیدار نه اوسېږو؟ موږ چا دوکه کړي وو؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان په خپل رب څه شي دوکه کړی ته؟ زما وروڼو موږ نه الله چا کړی دی؟ الله رب العالمین ولې موږ ته نه دی یاد؟ دغه ورځ موږ ته ولې نه دی یاد چې کوم یې مقرر کړې زموږ دپاره؟ زما وروڼو لږ بیدار وشو، اوسېږئ، لږ هوش نه به کار اخلو. موږ دا د غفلت خوبونه به نور پرېږدو، دا د غفلت پردې به د خپلو سترګو نه لرې کوو. هر وخت کې بیدار، هېڅ پته نه لګي په کوم حالت کې موږ له مرګ راځي او داسې نه چې اسلام نه وانغښتلی شي. مخکې جنازه کې هم ما مخکې نه دا خبره هلته وکړه د سفیان ثوري رحمه الله. زما وروڼو نور په هېڅ باندې نه یره نه ده پکار، په دې باندې یره پکار ده چې د دنیا نه به د اسلام څه ځم که د کفر څه به ځم. موږ په غرور کې، په غفلت کې واقع یو. سفیان ثوري دغه واقعه مخکې موږ ما ذکر کړه، کېدای شي بعضې ملګرو نه یې اورېدلې. سفیان ثوري دغه یو شاګرد وایي زه د سفیان ثوري سره په یو سفر روان وم، په هر سفر کې به هغه ډېر زیات ژړل. ټول سفر کې ځای په ځای باندې د سترګو نه اوښکې روانې، په مخه باندې ژاړي. ما ترې تپوس وکړو صاحب ته ولې دومره ژاړې؟ تا ګناهونه ډېر کړي که دا څه وجه د ګناهونو نه یېرېږې؟ ویل دا ږیره یې راونیوله او ویل چې د ګناه نه دومره نه یېرېږم، داسې د لاس باندې اشاره وکړه د ذرې په مقدار د ګناه نه یېرېږم. زما امید دی چې الله به راته معاف کړي، لیکن یره مې په دې باندې ده، جاړم په دې باندې اسلام رانه الله وانلي، چېرته ایمان رانه الله وانلي چې الله چېرته خفه شي او غوسه شي یو دم یې څه بېایمانه کړي. که الله زموږ نه ایمان والي، زما وروڼو څوک دی چې اسلام به واپس کړي موږ ته؟ ځکه موږ ویو چې الله چېرته مه خفه کوئ ډېر زیات، می غوسه کوئ، نه به یې غوسه کوو. هسې نه چې ډېر غوسه شي نه نوي سره نه دا ایمان والي چې تر ایمان مستحق سړي بودنې. راځئ زما وروڼو نن زموږ سره دا ټایم شته دی، بیا به افسوس کوو، بیا به ارمان کوو. یو منټ، یو لحظه زموږ ډېره قیمتي ده، ډېره زیاته قیمتي ده. دا د سرو د سپینو نه هم ډېره قیمتي ده. دا ټایم ضایع نه کړو، بیا هم په دقه ورځ باندې به افسوسونه کوو. دقه به ویو یا حسرة علی ما فرطت فی جنب الله. افسوس او صدا افسوس چې ما د الله په حق کې څومره کوتاهي کړې، څومره نقصان زمانه شوی دی. الله رب العالمین دې موږ د آخرت د افسوسونو نه وساتي، د آخرت د سختو نه دې الله موږ وساتي او الله دې موږ د ایمان سره وزري دنیا نه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.